زه زموږ پخواني د پلوړ ایریا ویلیج کونسل ناظم ضیاء الله خان ته خواست کوم چې هغې د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. مست ټپې وای اتڼ اچوي ګډېږي هم، مست ټپې وای اتڼ اچوي ګډېږي هم، دا پښتون زلمې چې څومره دباوی دومره رانیغېږي هم. او ای ظالمه هم وره په کلي د فرغون کې یو موسی را پیدا کېږي هم. د دې علاقې د دې مشرانو کم چې د دې دغه هغه مشري کوي او رهنمایي کوي هغې ته مې دا شعر ډالۍ کړ. وروڼو چې څنګه تاسو ته معلومه ده دا نننی احتجاج صرف دلته نه دی، دا په غونډه صوبه کې تنظیم تاجران او چې څومره کمو طبقو والا خلک دی هغې په غونډه صوبه کې نن د احتجاج کال ورکړی دی. او احتجاج د هغه کمردوړ مهنګایۍ او د هغه ناروا لوډ شیډینګ خلاف دی، د کم چې د حکومت سره د ادارو سره او د دې ریاست سره هیڅ جواز نشته او بلا جواز یې په موږ باندې مسلط کړی دی. نو موږ د هغې مذمت کوو او انشاءالله تعالی دا تحریک دا احتجاج دا په دې ځای باندې د ختمېدو نه دی. تاسو ته دا خواست کوم که دا په ضلعې په سطحه که د تحصیل په سطحه که د صوبې په سطحه خپل کارونه به پرېږدو او زه به ځکه چې دا د دې ریاست اوس یو قانون جوړ شوی دی، ځکه چې تا له ستا آئیني او بنیادي حق چې دی دا په قانوني توګه او په رضا او په صلاح نه درکوي، دا به اوس په زوره باندې مونږ اخلو. نو انشاءالله تعالی زمونږ به دا یو کلکه اراده او دا به واده کوو چې انشاءالله تعالی څنګه په دې غونډ ملک کې په کشمیر کې او تاسو وکتل چې د بجلۍ لپاره خلک راوتلي نو همدقسې مونږ به چې کوم دی په ځان باندې خپل کارونه خرابو او پرېږدو به او راځو به په دې خبره کې روزو به انشاءالله تعالی. او د دې لوډ شیډینګ دا مسله چې ده دا به بنیادي طور حل کوو، ځکه چې د دې د حکومت سره هېڅ جواز نشته. کوم جواز چې پیش کوي و یاره په لاین باندې لاسیز دي، په پیډر باندې لاسیز دي. نو زه ورته دا وایم چې تاسو په لږونو تنخواګانې اخلئ او دومره ډېر مراعات اخلئ، نو دا خو ستاسو ذمهواري ده چې دغه لاسیز معلوم کړئ، دغه کونډه مافیا چې کوم دی نو راونیسئ، دا میټر ټمپرنګ والا راونیسئ، ځکه چې تاسو ناست دلته څه ته یې دغه مونږ ته پرېښي دي، دغه ذمهواري دي په مونږ راشفټ کوي. د هغې وجه صرف دا ده چې دې ځان د ذمهوارۍ نه خلاصي او ځان د بدنامۍ نه خلاصي. دې خلکو له چې کوم دی نو یو پتنه او دښمني ګوري، ښه ورته معلوم دي وروڼه چې څوک لا کوي څوک پیډر ټمپرنګ کوي، هغه خلک دې راونیسي او هغه دې په ګوته کړي موږ ورسره څنګ په څنګ ولاړ یو، شا په شا ولاړ یو. او که داسې نه شي کوی نو دا چې کم لاسیز کېږي او په کم جواز باندې دي دا لوډ شیډینګ کوي، نو زه وایم چې دغه لاسیز دې د تنخواګانو نه پوره کړی شي. وروڼو ملګري نور هم دي هغوی به خبرې کوي، مهنګایي هم ده او دا لوډ شیډینګ دی، دا مسله چې کوم دی نو څه وړه نه ده. څنګه چې ما په سر کې وویل چې انشاءالله تعالی دې ته به بول ډال او دې ته به چې کوم دی نو کلک ولاړ یو، الله هغې به دا مسله ختمېږي. دا د یو سیاسي طبقې د یو ګروه دا صرف د هغې مسله نه ده، دا د سیاسي وابستګۍ نه بالاتر د دې علاقې د دې غونډې صوبې مسله ده. نو انشاءالله تعالی ټول به دې ته چې کوم دی نو صرف په دې ډګر نه که هر ځای کې ضرورت راځي چې دا مشران کوم ځای ته وایي نو موږ به لبیک کوو او هغه ځای ته به ځو. ډېره مننه، شکریه.